بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر ملګری دا پوښتنه کوي چې د تیمم په کوم حالاتو کې چې نو کول دا جایز دي او په کوم سيزونو باندې تیمم چې دی هغه کیږي او د دې تیمم طریقه څه ده. نو په دې نننۍ ویډیو کې به موږ مختصر د تیمم متعلق چیرې دا په کوم صورتونو کې چې دی نو تیمم کولی شي او د هغې طریقه څه ده. اول نمبر خبره خدا ده چې د تیمم د کولو دپاره ضروري دا ده چې اوبه موجود نه وي. یعنی یو کس چې دی هغه د ښار نه بهر دی او په داسې ځای کې دی چې هغه دته په 1 میل په مسافت کې چې دی اوبه نه میلاویږي، نو په داسې صورت کې دا کس چې دی نو دی بیا تیمم کولی شي. دویم صورت دا دی چې اوبه خو موجود دي خو لیکن دی د هغه اوبو په استعمال باندې قدرت نه لري، دی پې قادره نه دی، یا د مرض د وجې نه، یعنی اوبه موجود دي خو لیکن دته داسې مرض دی که دی هغه اوبه استعمال کی نو د هغې د وجې نه د مرض چې دی نو هغه سیوا کیږي، هغه بیماري سیوا کیږي. یا اوبه خو موجود دي خو لیکن د اوبو د راوکاږلو څه ذریعه نشته دی، مطلب یو کوی دی په هغه کوی کې اوبه شته خو لیکن په هغې باندې بورقا یا ډول وغیره نشته دی چې د هغې نه سړی اوبه راوکاږي او بیا په هغې اودس وکړي. نو که داسې یو صورت وي چې اوبه موجود دي خو لیکن د هغه اوبو د راوکاږلو څه صورت نشته دی، په دغې صورت کې هم بنده چې دی نو هغه تیمم کولی شي. یا اوبه موجود دي خو لیکن په هغه اوبو خواته د دشمن ناست دی یا داسې یو خطرناک ځناور ناست دی، که دی هغه اوبو لځي نو خطره ده چې هغه ځناور یا دشمن دته څه نقصان ورسوي، نو په داسې صورت کې چې دی نو هم دغې کس لپاره دا جایز دی چې دی تیمم وکړي. دویمه خبره چې تیمم موږ په کومو څیزونو باندې چې دی هغه کولی شو، نو د هغې لپاره دا یو بنیادي اصول دی چې د په ځمکه باندې یا د ځمکې د جنس، یعنی په ځمکه باندې یعنی د ځمکې په خاوره باندې موږ تیمم کولی شو، یا هر هغه څیز چې هغه د خاورې یا د ځمکې د جنس نه وي. یعنی مثال په طور شګه چې کومه ده، شګه دا د ځمکې د جنس نه، یا دغه شانتې چونه چې ده دا د ځمکې یا د خاورې د جنس نه، او کاڼې چې دی نو دا هم د ځمکې د جنس نه. نو لهذا په داسې څیزونو باندې موږ تیمم کولی شو چې د هغې تعلق د ځمکې د جنس سره وي. بس لهذا په کپړه باندې چې دی نو موږ تیمم نشو کولی ځکه چې دا د ځمکې د جنس نه دی. دغه شانتې لرګی چې دی په دې باندې چې دی موږ تیمم نشو کولی. البته یو کپړه ده او یا یو لرګی دی په هغې باندې دوړه لګېدلې، نو دا دوړه چونکې د ځمکې د جنس نه ده، نو لهذا که څوک په داسې کپړه باندې چې په هغې دوړه لګېدلې وي یا یو داسې لرګی چې په هغې باندې دوړه پرته وي او دی په هغې باندې تیمم کوي، نو بالکل په دغې باندې تیمم کولی شي. اخري او درېیمه خبره چې د تیمم طریقه څنګه ده، نو د هغې دپاره د تیمم کولو دپاره اولنی نمبر څیز چې هغه نیت دی، چې تو نیت وکړې چې زه د تیمم د پاکۍ حاصلولو دپاره کوم. اوس دغه پاکي که تو د جنابت نه ځان پاکې او یا چې دی یو سړی بې اودسه دی او دی مونځ کول غواړي او په اوبو باندې قدرت نه لري یا اوبه نشته دی، نو دی به د مانځه دپاره چې دی د مانځه بې اودسه دی او د مانځه دپاره دی پاکي حاصلوي. نو اول نمبر چې دی هغه نیت دی او نیت چې دی نو په دې کې شرط دی. دویم نمبر څیز چې دی نو هغه به بیا یو ضرب دی په ځمکه باندې ولګوي او وبګوري که بالفرض لاسي ډېر زیات په خاورو څخه شوي نو داسې به یې وڅنډي او په هغې سره به چې دی پوره مخ په داسې طریقه باندې مس کړي چې په مخ کې یو ځای هم چې دی نو هغه بغیر د دې مسحې نه چې دی نو هغه پاتې نشي. او بیا به چې دی په دویم نمبر باندې بیا دوباره موږ په ځمکه باندې ضرب ولګوو او دا ګس لاس به چې دی هغه به راوالو او په دې باندې به چې دی موږ اول دا ښی لاس چې دی په داسې طریقه مسح کړو چې د داسې د دې ګوتو نه به موږ شروع وکړو او بیا به چې دی په دې طریقه باندې به چې دی موږ دا پوره لاس چې دی هغه مس کړو چې په دې پوره لاس کې تر څنګلو پورې یو ځای چې دی نو هغه هم بغیر د مسې نه پاتې نشي. بیا به دا ښی لاس راوالو او په دې باندې بیا موږ د دې ګسې لاس مس په دې طریقه باندې وکړو چیرې د څنګلو پورې چې دی نو زموږ یو ځای هم بغیر د مسې نه چې دی هغه پاتې نشي.